الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم. ډیرو محترم علماء، مشایخ، اساتذه کرام ناست دا غوی مخې ته بیان کول، خبرې کول ډیر ګران کار، خو زه به د خپلو هغه ملګرو ته ورونو ته یو څو خبرې وکړم چې کوم د اپکمنګ جنریشن دپاره، راتلونکي زمانې دپاره دوی داعیان دي، دعات دي. هغه دا چې محترم ورونو، که ستاسو دا سوچي چې مونږ فارغه شو، تاسو فارغ شوي نه یې، بلکې تاسو باندې د دعوت هغه لویه ذمواري، هغه بوج چې الله رب العالمین د هغې باره کې خپل نبي ته فرمایي چې ای پیغمبره ما تا باندې هغه دروند وینا او هغه درنه بوج در اچولی، د هغې وینا سختن شوی. تاسو به د امت دپاره دعات جوړېږئ باذن الله. انشاءالله زموږ د الله نه همدغه امید دی. نو چونکې تاسو د راروانې زمانې سره تعلق ساتئ، په دغه زمانه کې تاسو ته ډیر زیات چیلنجز دي، مشکلات دي، نوي نوي فتنې دي. باید چې تاسو د هغې مقابله ډډ کر وکئ او د وسعت نظرۍ سره وکئ. محترمو، داسې به نه کوئ چې د دین خدمت په یو جماعت کې شروع کئ او بس همدغې جماعت شئ، نه بلکې تاسو چې دین زده کړی، علم مو زده کړی، دا علم چونکې عالمي شی دی، دا به د یو کلي او د یو علاقې پورې نه راتړي، بلکې سوچ بس تاسو دای، فکر بس تاسو دای چې مونږ په عالم کې تبدیلی راولو، مونږ په دې خلکو کې دا څومره چې زمونږ سره تعلق ساتي دې کې تبدیلی راولو. که چېرته مو سوچ دا شو چې د کلي جومات دی، زه به امام شم، تنخوا به اخلم، عمل ته به یم، نو بیا به د همدغې جومات شي. نه نه، بلکې سوچ وسیع کوي، فراخ یې کوي، عالمي سوچ پیدا کوي چې په عالم کې تاسو بدلون راولئ. تاسو وګورئ، صحابو ته وګورئ، د هغې بهترین مثال دا دی لکه څنګه چې مشایخو هغې ته اشاره وکړه د یو صحابي سلمان فارسي رضی الله عنه چې د هغې باره کې راځي چې نیم عمر یې په اسلام کې تېر کړی و، نیم عمر د هغې په کفر کې تېر شوی و. په هغې سره سوچ دا و چې زه به دین قبلوم، هغه راه راست ته به راځم د کومې لار دپاره چې زه الله رب العالمین پیدا کړی یم. نو وګورئ، د فارس د ایران نه شروع شو، مختلف تکالیف، مشکلات هغې تیر کړل او آخر دا چې مدینې ته راغلی. په مدینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت اختیار کړ، اسلام یې راوړو او مسلمان شو. د هغې نوم نن ځلیږي. دا ولې؟ وجه دا ده چې هغې سره فکر و سوچ ورسره چې دغه نبي دا به پیدا کوم، دا دین دا به منم او هغه به بیا خلکو ته ښیم. ای زما ورونو، دغه سریې د باغ ګلونو د شیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستاني حفظه الله د هغې بچو روحاني دا سوچ پیدا کوي چې په عالم کې به تبدیلي راولئ، په عالم کې به تاسو تغییر راولئ. دا سوچ به نه کوئ چې د یو جماعت پورې، د یو کلي پورې ځان وتړئ او اولنۍ خبره ده. دویمه خبره مهمه هغه ده محترمو، خاص کر دې ناستو کسانو کې ډېر رونه عوام هم دي، هغه ده دې خپلو ملګرو ته ویم، تاسو ته په ضمن کې دا اشاره کوم د علماو د غیبت نه ځان وساتئ. محترمو، که غواړئ چې تاسو صحیح عالمان شئ، حق پرست عالمان شئ، د بل عالم غیبت مه کوه. ولې انسان دی، دا په انسانانو کې خامخا کمزوري وي، مونږ به د هغې کمزوري هایلایټ کوو نه، مونږ به د هغې کمزوري پټو. ولې مونږ ته د حدیث رسول الله موجود دی. د الله رسول فرمایي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. چا چې د یو مسلمان عیب باندې پرده واچوله، د باندې به الله رب العالمین په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي. د علماو غیبت به هیڅکله هم نه کوئ. په خپلو مجالسو کې، په ناستو کې، په خپلو بیانونو کې، خپل نجي هغه مجلسونو کې به هم هیڅکله هم قطعا دا کار چېرته ونه کوي. هغه خپل علما دي، هغه د بلې مدرسې سره تعلق ساتي، ولو که ستا مخالف ولې نه دی، هغې کې چېرته شرعي خطا موجود وه نو هغه د هغې رد وکړئ.
اوبو کې دی د دې علم څومره دی دا خبره د کم نگاه نه کړې ده د کم جهت نه کړې ده بیا وروسته د هغې نه تاثر واخله او دا خبره هم ذهن کې واچوه چې صحیح ده مونږ د یوې مدرسې نه فارغین یو د یوې مدرسې نه وتلي یو بل طالب به د بلې مدرسې نه وتلی نو چونکې ستاسو په یو مسله باندې اختلاف راشي دغه اختلاف به ستاسو د دلیل تر حده پورې وي اگر که یو کس تا ته ډېرې بدې ردې ووایي د هغې جواب به نه پشپاڑسم سپارہ کے اللہ رب العالمین سورة الکہف را لے گلے ایک اللہ واقعات اصحاب کہف بیانے اللہ سوئی انہم فتیت آمنوا بربہم یقینا دوی دا زوانانو دوی ایمان را وڑے پا اللہ باندے دا اللہ دین خدمت کرے رے تاسو صحابو تو گورے دور دا صحابو دا علی نشروشی رضی اللہ عنہ امدغشان بلال تو گورے سعد تا گورے مصعب تا گورے رضی اللہ عنہ دا چی ټولو زوانانو دوی د دین خدمت کړی دی نو ای زوانا د دین خدمت به هم تکې ته به ورته ملا تړې اگر که تکالیف در باندې راځي مالی مشکلات معاشي مشکلات د معاشرې سترګې د خلکو کنځلې بدې ویناګانې څوک وایي نه پوهېږي څوک وایي شهرت پسنده دی څوک وایي د دې بل کار نشته دی د علماو ګستاخ دی څوک وایي لیونی شوی دی څوک وایي چکرې وایي نه نه د دې خبرو التفات به بالکل نه کوئ لا یخافون د دې خلکو د ملامتیا نه به نه یېرېږئ په باب د دعوت کې به ځان نه سپین سترګې جوړ کړئ سپین سترګې قال الله وقال رسوله دا وینا به کوئ چې دا وینا دې وکړه والله دشمنان به مو پیدا کېږي خو دا دشمنان به ستاسو مستقل نه وي بلکې د یو وخته پورې به الله به دوستان درکړي بیا داسې دوستان چې هغوی به بیا پتا باندې سر قرباني ستا خدمت بکي ستا حفاظت بکي نو ګورې چېرته ونه یېرېږئ چې یو مشکل کې واقع شي یاره دعوت کار پرېږدم دین کار پرېږدم علما شته دی هغوی به د دین خدمت کوي ای د الله بندي علما خو شته خو ستا هم څه سهم دی حصه ده ته به خپله حصه ادا کوې هغوی به خپله حصه ادا کوي دې مشکلاتو نه مه یېرېږه دې تکالیفو نه مه یېرېږه والله موږ ډېر علما مطالعه کړي دي هغوی مو ګتلي دي د هغې سیرت مو ګتلی دی په سټیج باندې ناست داسې علما موږ سره موجود دي چې د هغې د مرګ دپاره تیاری شوی دی نن هم هغه ځلیږي مه یېرېږئ دعوت وکئ والله مرګ راتلونکی دی یو ورځ الله څه وایي کله چې د نیټه پوره شوه دا بیا نه وروسته کېږي او نه مخکې کېږي نو دعوت کوه صحیح طریقې سره د عقل سره د حکمت سره نو انشاءالله وعده راسره وکئ چې دعوت به کوو که نه به کوو ځوانانو د دین خدمت به کوو که نه به کوو د علماو قدر او احترام به کوو که نه به کوو جواب مو نه راځي ځوانانو او د علماو د غیبت نه به ځان ساتو که نه به ساتو الله رب العالمین دې په دې ماتو ګډو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. جزاكم الله